ملګرو لږ وخت وباسئ که نه او دا ویډیو خامخا وګورئ د دې مشر خبرې واورئ او په دې کې انشاءالله ستاسو ډېره فایده ده. په دې کې یو خاص پیغام تاسو زه لرمه، مهرباني وکړئ دا ویډیو مکمل وګورئ. دا لګیا په عربۍ کې دی خو انشاءالله تاسو زه په دې باندې پوهیږم چې د مشر څه وویلې. دا ویډیو تاسو وګورئ. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاجم مساعدة للجامع؟ لا الحمد لله مشي. ليش؟ تعال ما ترى سعد. لا عم لا. يوم الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له في كل خطوة سنة عبادة، أجر سنة عبادة قيام وصيام. ما شاء الله. هذا حديث صحيح، هذا أعظم حديث بالأجر. بارك الله يوم فيك. الجمعة كاكا يمشي للمسجد يوصل أصلاً. بس هسه مو من الوقت ساعة ب8. كاكا أنا متأخر. متأخر. إيه. ما ها مسلمانانو ورونو، دا مشر چې دی روانو د جمعې مونځ ته ځان یې تیار کړی دی، روان دی پیدل. نو لاره کې موټرسایکل والا راغلو او ورته وایي چې باباجي چرته روان یې؟ دی ورته وایي چې زه روان یم د جمعې مونځ ته. هغوی ورته وایي مونږ سره راوخېږه مونږ به دې بوځو. دی ورته انکار کوي چې نه تاسو سره زه نه خېږم. هغوی ورته بیا وایي اصرار پرې کوي چې یاره راوخېږه مونږ سره لاړ شه، ته ولې مونږ سره نه ځې؟ نو دا باباجي ورته څه وایي په جواب کې؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ورته پیش کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم مسلمان د جمعې په ورځ په احسنه طریقه باندې غسل وکړي، صحیح طریقې باندې غسل وکړي او د هغې نه بعد وختي مسجد طرف ته روان شي او پیدل روان شي، نو وی الله رب العزت به په هر قدم باندې دته د یو کال د روجو او د یو کال د قیام اللیل ثواب ورکوي. یعنی داسې شوه لکه چې د یو کال روجې نیولي او یو کال د قیام کړي د الله رب العزت د رضا دپاره. نو ګورئ مسلمانانو ورونو، په دې کې زه تاسو یو خاص پیغام لرمه. خاص پیغام دا دی چې نن سبا که مونږ او تاسو وګورو خو مونږ او تاسو کې یو مرض چې دی هغه خور شوی دی او ډېر په تیزۍ سره لګیا دی، خورېږي چې امام صاحب به لګیا یي زمونږ په دې عجمو ملکونو کې امام صاحب به لګیا یي بیان به شروع کړی، لګیا به غریب لګیا به تش جماعت ته به لګیا یي، یقین وکړئ تشو صفونو ته لګیا یي. خو چې کله د خطبې ټیم شي او د مونځ د دویم اذان ټیم رانږدې شي او قریب شي، بیا به مونږ او تاسو منډې ترډې شروع کړو، مسجد ته به روان شو. ګورئ د دې خپل اجرونه دي، د اوښ نه شروع کېږي تر یوې انډې پورې را رسېږي. لکه چې کم مسلمان اول مسجد ته راغلو فرشتې ولاړې په دغه باندې ګیټ باندې د اوښ هم راجر ورته لیکي، یعنې داسې شو لکه چې د اوښ د الله رب العزت په رضا باندې ورکړي. بیا دغه رنګې تر دې چې چرګه چیلۍ تر انډې پورې را رسي، بیا یو وخت داسې راشي چې دغه د انډې ثواب هم ختم شي، د دې اجر هم ختم شي. فرشتې خپل رجسټرې چې دی دا بندې کي، کله چې امام خطبه شروع کړي فرشتې را دننه شي بیا خطبه اوري. دې نه پس چې بیا کم خلک راځي بیا په خساره کې دي، دی په دې اجر کې په دې دغه کې بیا د هغې هیڅ حصه نه وي. مسلمانانو ورونو ګوره دا صحیح حدیث د مشر نه پکار دی چې مونږ او تاسو عبرت واخلو چې دی دومره اهتمام کوي، پیدل روان دی، نو مونږ او تاسو یې ولې نه کوو؟ راځئ چې نن نه بعد انشاءالله العظیم د جمعې په ورځ باندې څنګه چې قرآن کې الله فرمایي اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله، تاسو هر څه پرېږدئ، فاسعوا الى ذکر الله، تاسو د الله عبادت طرف ته راشئ، د الله کور ته راشئ. نو مسلمانانو ورونو راځئ چې نن نه پس د جمعې په ورځ باندې د خپل کارونه لږ مخکې وروسته وکړو، په وخت باندې غسل وکړو، په وخت باندې ځان تیار کړو، د سنتو اهتمام وکړو او په وخت باندې مسجد ته ځان ورسو. دا د یو مسلمان شان دی او په دې باندې الله رب العزت ډېر عظیم اجرونه ورکوي. دا صحیح حدیث دی چې په یو قدم باندې الله رب العزت به ورته د یو کال د روجو ګورئ سوچ کوئ ښه او د یو کال د قیام اللیل ثواب به الله رب العزت ورکوي. نو راځئ چې نن نه پس د دې اهتمام شروع کړو. الله رب العزت دې په اول ماله بیا تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.